چې براسو ته دیږي پټ وتا ورغون ته باندې سړی بوستو دي پیسې نه کوي دا روح حیواني د دې روح سره د روح انساني تعلق دی دا الله نه بره روح راځي د دې غلا سره د بخار حیواني تعلق د بخار حیواني سره تعلق څه راغی روح انساني او هغه روح انساني بیا سره پوي او بیا پر سفیان په خپل کور کې مختلف دي حواس علم لري او کنه سو کوئی لري سو کوئی نه علم خود نفس کار دی دا روح انساني کار دی او دغه روح انساني سره دې په دې بدن کې ساري دی نو ځکه دا شټو نه مستحضر کوي هغه معلوم دی بلې کې بیا بحث دی چې علم سو حاضر دي اکثر تعلق ساتي نو موږ زه دغه موافق شو هغه روح انساني او د روح انساني لپاره محل شو روح حیواني او د روحاني تعلق جسر دی د زړه سره نو تعلق سره کو انسان سره او د دې وجه چې کله موږ موږ کو د جنازې په کوم ځای ودرېږه حناف دي د سی په محاذ ودرېږه ما ویلې په دې کې زړه دی او زړه کې لاس چلې مې په دې کې روح حیواني دی او روح حیواني سره تعلق د روح انساني او انساني خدراکات کوي ایمانیات هم دلته دي نه دوی خبرې نه پاره کو ایمان هم دلته دی او سوچونه هم دلته دي نازل کوي په ځړ باندې محل د ادراک خدای دا پکې نور خبر او داغینا پس لتكون الشيء من المسلم يرون کی من منذر او بلسان عربي بلغت عربي مبين کی واضح دے وانه دا قرآن یا مقصد دا قرآن یا ذکر دا قرآنو یا اخبدا سیو چی پتر شو کتابونو کی پیشنگوئی شووا دا قرآن یعنی پیشنگوئی او ذکر دا قرآن پتر شو کرے یہ سی ہوا ہے او یا د دې هغه مقاصد چې هغه توحید دی رسالت ته وغیرہ اصول تدین وانه دا قران په اعتبار د اصول سره په کتابونو مخکنو کې دی یا ذکر د قران په 300 کتابونو کې دی یا مقاصد اعتقادیه د قران په 300 کتابونو کې او بیا له فقه ته نو چې فقه ته لاړو نو په اوس مسلې کو سره اوس په مانځو دیږي په فارسی باندې په پښتو باندې الحمد ترجمه کوي الحمدلله ترجمه درځي وای او ټول کمالات الله الذي مربي المخلوقات دی رحمان او رحیم دی مالک یوم الدین وای په سیده ترجمه کوا دغه څه کنه ابو حنیفه مشهور خبر چې وشو دغه چې وانه لفي ذو الاولين صاحبین موږ ورشو چې موږ نو ورته خو نو ورته او چې عربي ورته موږ نه کیږي چې عربي دی دا اختلافات او امام سے مبارک علیه وجه دا خبره غوښته کوي چې قران ډېر فصیح ولی دی نو سره په فصاحت بلغ الله چې مطلب بدیږي شي ابو حنیفه خپل خبر رجوع کړی ده بار بار کوه او ترجمه د قران او قران نه دی ترجمه د قران نه نقل کوي بلا شک ان ترجمه د قران ترجمه قران نه او چې ترجمه قران نشه قران دی ونه کنه مثبت ما لازم دی فقرو ما ته قران ته قران نه موجود دا چې موږ کیږي چاغانه قران نورځي نو دا بحث ده مشهور خبره ده کتابونو کې شته چې قران نورځي نو بس په وسات تاسو دی ودرې یو سات چې څومره انسان کولای شي عقبه کوي اس نورځي استنو ترجمه به کوي خود نور خبره دا پکې یو بل شو انه نبی ذکر د قران په کتابونو مخکنو کې دی یا وانه مقصد د کتاب په کتابونو مخکنو کې اولم يكن لهم آیه ایانه دا موجود شي د پاره دی آیت نه اي يعلمه ددي لا يكون لپاره اسم څوک شو اي يعلمه او آیتن خبر مقدم کو د خبر مقدم ځکه چې اسم بیروګد دی په دې پوښوي او دا ولې مقصودیت ته چې کېدل د قران نه د قدرت د الله دا ډېر غټ شی دی نو ځکه می خبر مقدم کو ایا نه لپاره نه یو معجزه یو دلیل چې معلومه دی قران نه علماء چې دا و دا مضمون په قران کې دی دا په تورات کې دی په انجیل کې دا معرفت کافي دي او علم هو انا عارفه ايعلموا ان يعرفه چې په نظر علماء د نسبت ولو ذلوا اعتراض دفقوا کوم لګل قران په بعض اعجمي باندې عجمي سره تکلم چې نه کوي په عربي شکولې دا ته څه عجمي کوم تاسو عجميان اعجمي د هغه جمع شو اعجم فقرا مستلو دو دغه عجمي دي قران عليهم په دي باندې دی به ایمان ورته دی خو پیغمبرم عربي دی قران عربي دی خو خپل ویل کړی کنه لکه دا ما په عجمي لګره اكو ته مستلو یا په دې اړه پوهیږي یو بیا مانو دا د خپل کار دی غلطي دی به ایمان ورته
کذالکم دقت سلکناه دنکر منگا تا تکذیب سوکوی سلکناه دا تکذیب او دا کفر جار اللہ سوکوی سلکناه دنکر من دا قرآن مضمون دا قرآن پزن دا مجرمانو کی رمانی ہوئی سلکناه دا قرآن تا دا مضمون دا قرآن پزن دا مجرمانو کشتے زانی وکرد خود بیا مخالفت کئی وجحدو بها واستيقنتها انفسهم بیا انکار کئی دنکر دا مضمون دا قرآن پزن دا مجرمانو کی زانی پی پوہ کی بیا مخالفت کئی یا تکذیب هم دنکر دے پزن دا مجرمانو ایمان ہے دا قرآن حتی چیزین عذاب درنا اوش دی عذاب ناگانا او دی بخبر نہیں وائی با آیا من کبا انتظار کئی من منزیبو انتا برسا کشی عذاب آیا پا عذاب دنو جلدی کئی افرائیت خبر رکا کفایده ورکون کی خلق لا دجوان سی سو کالا وګدوګ دجوان دونا خخوراتنا ثم جاءهم جاءنا مال كانوا يعدون هاجر ولا شيء ما غنى عنهم بچ ونګري ما كانوا متعون هغه دي په خوشاله کړی شي هغه مال هغه دولت هغه څه فائدې به ونه کی فلې زمان کوم مطلوب شنو وما اهلكنا من قريه نذر کرم نو کله مراد کنا اهل لکې الا لها مزل مگر داګه ته پر دون کیو هر کله دون کې راغلي ذکر نو ذکرہ سو کوئی حال دی مذکرین اسو کوئی دا حال نہ دے بلکہ دا مصدر دے نو یذکرهم ذکرہ یا بکی فاتکا او یا بکی مفعول له کا لذکرہ جار اللہ لذکرہ یرون کی لفار دیاداش یا حال کونهم منذرون و مذکرون مذکرین یادون امون زیاده کون کی اوس دا اعتراض بل دفکو دا قرآن کاهنان راوڑه دا شیطان راوڑی دا یو مشهور خبر دا چه تاسو احادیث متعلق نام برشی په حدیث کې راځي نبی اکرم فرمایي چې کله اسمان کې الله وحی کوي پرشتي راغون شي او لاول خو یو هیبت راشي دا ټول پرشتي سمري دا غنه پس ورته شي دا هوش راشي به هوش راشي لا تقول كده بعض سوي لله قال الحق آخر يوبل نووي بلان كي خبر أولا بلان كي أولا روان دي أسمان روس أسماننا وريست أمراكوش عنان وريست دا بيالي سدقين دل تواعي بريور والدوار مدلتوي ديوار روان دي روان دل تواعي دقرار ديلار سده دكيلي كي واشناري سدمونه چپونی کړی دی او هغه کوم ته کاهن وای نو هغه توای نه هغه پلان کی تاریخ باندې به کولای دا کار کی اپ خبر خو ټیک وي او دیو سره خپل جوړ کی سل دغه سره کی دی دا خبره په غلط دي دا په خانه خبر احادیث کې شته اوس وایا دا قران هم سره الله په قران باندې شیطان نزول دا چل یو ځکه چې وینه مال السمع لمعذور تا اوریدونه دي پسند کړی شي دي بخا وسما کېدا اوس نه سو کوئی چې بخانه سو کوئی بخا هم وا بخا دا وشتل کم چې پیغمبر خدا راغی وشتل زیات بیا په قرآن کې دعا آیاتونه ورشي په آیاتونو کې کله وایي نشي اورېدي او کله وایي لمبه څه پسې شي یو ځای ناوري الا من كتب الخط فاطمه شهاب صاحب په کومه روان دي نو بیا وسن چلی نو سو کوئی بخا نه وشي وشته اوس راغلی بخا داسینو عذاب اسو کوئی چې نه بخا هم او وسبهم او دي چې وای دا سمعنا دا پورا کلام دا اوریدونه د قدر معتد وای دا کلامنا دي معذول دي او څه کلمه نه مواوري نو اقراوري بیا پکې ابن خلدون کلام نقل کوي او د ابن خلدون صفات هم کوي ابن خلدون مورخ دی ما ته دا تاریخ نشته دی اردو کې چاپ کړي خو اردو ما نه خو نه لکه عربي مثلا نشته مقدمه ابن خلدون سره ډول مسکين په عربي کې مشته دی په اردو کې مشته نو په مقدمه ابن خلدون کې غړي خسته خبري فلسفه د تاریخ بیانوي او مولانا روح المانی والی صفات هم کوي نغه دوه قسم دي اسمانون نجراکین هغه بنسو اوس نشي او د اطراف او سګری پلان کې بیان غړي خبر راوړي او داغه د وجه نبی ادم وایا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی ابن صیاد سدي دوه نو څوک قسم پر خپل لاس کې سورې دخان لیکل دلته دي نو سورې دخان نیمه خبره اوره ټول نه ورغلي
داس خبر شته او بیا وې سبال خلق پیدا شي او نکاحنا شیطان سره تعلقات مزه په کې د درې قسمه هغه نقل کړي نبی علیہ الشی په قرآن باندې او ما تعالی زرق به نبی علیہ الشی شیطان به په قرآن وما ينبغي لهم او داول مناسبه له شیطان شیطانی خبر اوري وما استطاقتهم من الذين انهم دا شیطان عن السمع دا اوریدو دا خبرو دا فرشتونا لمعذون پسند کړي شي سورہ جن کی براشی وإنا لمسنا السماء من اسمان مسکړو وجدناها ملئت حسن شيء دكمون ده بيامودو بلي ارسو كده وشهدا للبيل وإنا كنا نقعد منها مقعد سمع بكنا سود أوريدون فارا وما يستبيل آنا من صباح وكي يجد له شهابا نسلا لنبي تيارا ورپسي بسي دلته معذور کرو او رسول الله من خطف الخطب اشته نسوق وي چې نشته دي یعنی قدر معتدوی د کلام ختم شو سره لګا خبر اسوق وي د زمګه غشته او بر نشته انهم دين السماء اوردون لما عذور تسمي فلا تدعوا الله الا انا مبلغ الله رب المعبود نشيبه المعذبين وانذر غير عشيرتك اقرب قد رغب الاقربين نزدي راغب و عشیرت ته وای عشیره هغه خلک دي چې سره په ځان دی روي چې کله سره چا سره جګړه مګړې کوي نو आवाज توګه شرا شي نو ځان په ډیر کی او څومره ډیر شي عدد کامل ته ورسي تاسو شمیر وره کنه او مفرد عدد مفرد وي او پوره وي نو وسي لس یو دوا درې څلور پنځه شپږ وو اته نه لس بس یو لس اخو دوه ترکي عدد شو یو اور لس دو اور لس شل دولي لس ويا بسي ديش ضياء وشل ده هو عدد مركب دي عدد مفرد كامل سوده لس نو چې لس وتورا سيجي نموي دي تعشيره وي او بیا په قبيلو کې قبيلي دي دلته په یو شعب دي یو قبيله ده بطن دي فخذ دي بلا کويني دي دا په کې اقسام نقل کړي طبقات انصاب شفق دي شعب قبيله شعب په الشين لك عدنان قبيله هغه د ربيع مضر عماره د قبيله لاندې او بیا ربطن د عماره لاندې شي او بیا باندې مدغه شو فخیر شو د فخیر نو واستو بیا کوم په سیره شو لکه سړی تر داس اوس الله پیغمبر ته خپل قبيله خاصه وګوره ولې اې دا وینا وکړه سو ګوري لپاره ته هم د محابات را نشي چې نور چاته وایي خو خپلوانو ته نه وایي دغه ته هم چې نور چاته وایي خپل ته نه وایي نو دا غیره لپاره یا د پردو خلقو اصلاح هم ضروري ده او د خپل اصلاح د ټول ضروري ده شروع په چا باندې کې په خپل لکه قران چې وایي جنگ چې کین چدره یعونکم الکفار قاتل الذين یعونکم الکفار او دلته بیان نقل کوي چې نبی سمته دعوت راغې صفات او خود او کې یا بني فهر یا بني عدي بتون د قریش ټاټو کول شو یو سره به تلل شو قاصد بیول را ابو لهب اوای په رسم خبر راکې کتاب څه وینا کوم چې د دې خورګي په سر کې دشمن روان دي پتا حمله کوي تاسو بسوای ما په تصدیق وای ما ته بشتي وای کنه هغه ما جرمنا عليك الا صدقا ته ټول اشتیار ته من خطر بدرو نشي بس تاسو پرې ورګین د عذاب مخکي ابو لهب قبل لك ساليوم ټول ما چې کومه تباہ برباد شي هلاک شي علي حارج ماتنا نازل سو تب بل روایت پیش کوي د احمد و جماعت چې نازل شو پیغمبر سم تعمیم وکړو تخصیص وکړو وقریشانو یا په قریشانو کې پلان کو یا معاشر بني تابعین او یا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني لا املك خبره پوښو یو بل روایت کې هرته ډورې پکړه ده چې خپلوان روان کبل عبد المطلب سالو کسانو هر څه به کوم د فرشه خو ابو لهب خبره مکه شو دې جادو کوي په تاسو خوري شي ته سبا بیا اخر کې بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم اني نزل الیک من الله تعالی وان صح القلوب وطريق الجمع کله به کوم قلیش راول کړي کله به خپلوان راول کړي مختلف وقف جناحك خطك السان سان مديلو د ماده سان یا طرف خطك طرف او د خطك طرف ما ترجمه مخکې کړو و سم بیا کوم دا نه د اکثر سوراشي نسي شي وته یا خطك دلته په تور د استعاره لکه مخکې ما وی چې مارغه چرته تاسو راشي او شرګان تخطین او چرګ ورګي د خپل بچی دی وزر لاد دي کی یا چې تاسو کولی چې موږ حمله نه لري سمک ځان مور غلي نو عاجزه ته وای کنه
څنګه اوچت کا تکبر، څنګه کته کا عاجز، تواضع کا. او دا مې تاسو چې مولا سے بګدای چې وخت جنازه پدې کې نو په بل کې وخت ز هما جنازه ذل مورکات پس دې کومه دا خبرې چې کینې بیا بدل تم رسېږي کنه او څه پیغمبر ته کې نشي دا پدې عاجزي کوا یا په تور استعاری باندې تبعیه یا په تور تمثيل لگا استحاله طرفه مشابه شو پینا بعض شاه ستابي سره مسلم رسول ایماندار وي پینا اسو کستانه فرمانی کړ خلکو وایي به ظالما لکه تاسو عمل کوي وتوکل اعتماد کوا على العزيز الرحيم پدو مهربان با دانه چې اسباب بلټي اسباب بلټي اعتماد په الله کې مخکې په سورۃ توبه یاد کنه روح المانی چې سیل واعدوا لهم مسقاتهم تیار کړي د کفار د مقابله پر سم طاقت شلري من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم دا بدر جنگ وشو بلا اسباب وشو دا چاوتا نوے چار وقت بلا اسباب اللہ کار کئی اسباب بلٹائی وتوکل علی الرحیم الذي يراك حين تقوم شتائني تتفورتشي کم جائے تفورتشي سوکو ایمان سرا وتقلبك ایتا لرا آڑے دل را وقت تل رات لسکا پسجدہ کرونگی سجی مانی مسکوان گزار چتا اماماتی ولا کله قیام ته کله رکوع ته کله په ایمان گزار کې ته راځي دې وکړي شاده ترجمه وکړه یا اینی چې مازه کې ورته شي یا شي نه تا چې کوم وخت تهجد ته ورته شي او بیا چې سار راوځي په غسل کې ګرځي نو یراک او تقلبک قلت لستا په مان گزارو کې دا څه خبره کو یا مجاهدین چې په مانځ باندې وراره نو د دې طرف ته به هم قتل لیدل وي فرمای خلقو تاسو خل زماري خو قتل دي زدي مان ذکر تاسو مخکینه ما ورستمینو ستونه برابر کړي دام حدیث دی بخاری اقیموا صفوفکم وتراسوا فإني أراكم وراء ظهري والذي نفسي بيده لا يكون من خلفي كما أراكم من بيني چاہے متقلق والساجی مانا تو تیر آتے کو سجدہ کون کی پمان گزار کے په ایماندارو کې نکدي ایماندارو دا غو جوړ ایماندارو سره روان څه پسې دا پکې یو قول انه هو السميع العليم بشک الله ورن کې پوښتنه کوي اوس هل انبكم تاسو خبركم خامها على من فهاجا تنظر الشياطين چې بار شیطان را کوزي تاسو خبره سوپې تنزلوا را کوزي على كل افاك پړې دروغجن پرشتي سړي راځي ډېر دروغجن اسیمین چې ډېر ګناګار قلبي دا کماري جوارګر وي دروغجن سړي او يلقون السمع دا دروغجن چې سواورین هغه ورته شیخ وړاندې کوي يلقون وړاندې کوي السمع مسموعات دا دروغجن واوري نو هغه ورته شیطان هغه وړاندې کوي خلق ته چاته ولکه متکاهنان وایي اکثر پکې دروغجن دي دا بلای چې اکثر پر پاکینو کې چې مدخ کی افاق دي او اکثر پر دروغجن دي بال په پاکینو کې نشته هم دروغجن شو بیا یوازې کې نه اکثر خبرو کې رښتینه دي اکثر دروغجن دي په اکثر خبرو کې دروغجن دي د سینما چې دروغجن کې بیا تقسیم دي دروغجن خو دي او اکثر خبره دروغجن دي هغه دروغ دي سو کې رښتیام اکثر دي دروغجن دي اوس هغه اعتراض وکړو او بیا جواب کوم مخکې شارک د انسان معذور ايلقون السمع التنوير چې وړاندې کوي مسموعات نسخ ورغلي کنه مخ خو دي ناوري معذور دي ما د قدر موت به د کلام معذور دي یو خبره او سما وړاندې کوي مسموعات نیمګړي خبره وړاندې کوي چې واوري نو بس اقا یا د خلدون خبره هغه اوریدل د اسماء په باندې شوي او اوریدل د اسماء په دې په کوڅو کې ورګي راوړي هغه وړاندې دا اعتراض تو به نقل کوي دغه په توای په دې باندې هم کافي بحث کړی اوس بل یو اعتراض دی دا پیغمبر شاعر دی او شعر تاسو پیژنئ دومره په اشعار خلک شایعونه وایي او مخکې تماس خبره کړو چې سره خبرې کوي نو خبرو کې 15 قسمه خبري مواد کله یقیني خبرې پېښ کوي نو هغه ته مسول حکمت په او په فلسفه دی منطق او تصویر شي برهان دویم پکې مظنونات دخول خلق خبرې پلان کې پیر سے پلان کې مولوی سے دا خبرې څه وایي چې تخطابت
دریم د وطن منل شي خبره هغه تسوي چاته سلورم خپل خیال کې شی جوړوا نقشه جوړوا مثال جوړوا بهر څه نه هغه تسوي نشي شی قضایا مخیله بل ما نسلا غلط خبري کوا او خلق په دوکا کوا مقصد شرمول چپ کول شور کول هاي تسوي سب سره دلته دا اس نقشه واسه وردا اس دې او اس منډي وهي دې لاري منډي وهي درو دي کنه دې منډي دا نقشه اس نه دي کنه خو ته په دې خبرو کې نو خلق بدوږي نو په دې برهان کې حق رسول په خطابت کې خلق مطمئن کوي دې ته حقوق خبره خلق کوي پیر بابا خبر کړه کاکا ته خبر کړه پلان کې مو یې خبر کړه نو خلق په خطابت راشي او د وطن ملشي خلق چوپ شي دا نه لري مسلمات او خیالي خبر سي سره خوشاله کوي یا خفه کوي قبض او بس مقصدي قبض ما سره خفه او بس خوشاله په اشعار کې صحیح دغه شي او په سبسده کې صحیح شور کول سره راغله او حق خبره کوي شور کوي بس خبره وکړي سبسده نو دا شعراء څه کوي په دې تابعو دي غاو کجرو خلق ته دې خبره څه کوي کجرو اسو چې نه کوي اقم کجرو هذه کو تابع غاویان دي علم تر نقول انهم في كل ان پہاڑ خورګي کې پہاڑ کند کې یهیمون حیران روان دي خبره پوښي دا وهمونو د خیالونو په خیالاتو کې د گمراهۍ روان دي په دې پوښي کله مرسي بیانې پلان کې مرضي او دا غراغاني بغوا او کله پکې مدح کوي پیسې غونډي صفاتونه کوي د خلکو پیسې غونډي کله یو کار کوي کله بل کار کوي نو دا دالي کار د ډیرو عزتونو شلول کوي په هستو نسبونو باندې اعتراضونه کوي په هوښه کنه دا ټول خبر شته الشاعرانو خبر جوړ دغه شی وانهم يقولون دیوای ما لا يفعلون هغه چې په خپل نه کوي وای د سیمې کړو د سیمې کړو د سیمې کړو دي ایس نه کړو په دې وخت د حضرت عمر یو خبره کوي ابن کثیر دا غيو عاملو په دې پوښوي نو په دې خپل شعرونه کوي فان شئت غنتني دهاقين قريتين كغوالما د دې کله معتبرات جنکه راځي او ما ته سندري وای خبره پوښوي او کله شراب په دې لاس کې او کله په دې لاس کې اشعار وي هغه ما خبر شو معذور او ته زه ما څه دا خبرې دې دا ما ته کړی زه پوهې چې قرآن دا ویلي کړی خو زما عامل به اسنه نه زما عامل به څه جواب نه خبرې کوي نو بهر تقدیر او دال شاعرانو کار دی دسی وی کړی دی او دسی کوم دا ټول کسی خیالي پیژنې یو دورشي واقعات کې یو شی زدار انحکات کوم واقعات وي یو په ذهن کې محکوم په ذهن کې پروت دی بهر هیڅ نشته دلته جوړ کا او دلته خلق توای دي تخیالي وانهم يقولون ما لا يفعلون کای هرا چې وینو کینو واستور شاعر باندې ګوت راخ کولا الا الذين امنوا مگر شاعران چې ایمانداري په ایمان یوازنه او عمل الصالحات خکارونه کوي په دې امکان کې وذكر الله كثيرا او الله ډېر یادوي وانتصروا مدد کوي بدل اخري من بعد ما ظلموا پس چې پوي ذاته شي یو هو د الله یادول کې توحید خبره کې اشعار ټولي په توحید د الله په تابعداري د دنیا په بیرغبتۍ د الله په طرف ته د ميلان او د پیغمبر خدا محاسن بیانوي دا معجزې بیانوي د خلق سینو کې کینی د پیغمبر خدا د کورنۍ د صحابه کرامو داغي صفاتونه کوي دا آیاتونه جراغلو په دې پوښي نزل پیراتي بن صالح حاج او رسول الله یو فقاد دی ول عبد الله روحي حسان دا راغلي وراغلي يا رسول الله قران خدا رسول يقرا انزل الله عليك او ويعلم شو شوارع وهلكنا ما الله رولي وانت تعلم عبرت عمول لفظ دي یوال دا نه دي هر یو سره دې کوي هر شاعر داسي بس د دین لپاره رنګي د توحید خبرې کوي د پیغمبر خدا صفات کوي مناقب بیانوي د اسلام په حمایت خبرې کوي ټول هدیت دي کنه حسان ته بخاری کې راځي او دوهم حج بیان او د دین
یا بالبلیات وحاجهم وروح القدس معك جبريل ستا مرګره منبر به وتا کې خورو دې منبر ته وخېږه اوهجهم او حاجهم وروح القدس معك. ابو سفیان د حارث دوی د پیغمبر ترز دوی دی او د پیغمبر خلاف دیو اخر کې مسلمان شوی دی صحابي دی هغه دوی دوه ډېر اول کې مخالفو هغه توي خجوت محمدا فاجبت عنه تر پیغمبر هغه زو دا جواب وعند الله في ذاك الجزاء خجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي عرض محمد منكم لقاء اتخذوه ولست له بكفر فشركما لخيركما فداء لساني صارم لا فيه وبحري لا تكبره الدلاء هذا اشعار دارنگی عبداللہ بن رواحہ بسویلی اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا پیغمبر خدا بهم ویلی اواز بلاغ ابینا نمن کفر نمن پیغمبر مخ روان دی په حدیبیه کې روان دی عبدالله رواحہ خلوا بني الكفار عن سبيل پیغمبر لا پرې کافر بچو خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيلها من مخيلش گزار برکو اثر الموضوع حضرت عمر وتوال د پیغمبر په مخ کې په حرم کې د عمره په حالت کې لا کار کې پیغمبر خدا وته وایا دا په کفار غټ اثر کوي بهر ته چې ذکر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا بیا وعلم شیخ خبري حسن هو حسن وقبيح قبيح خفك خدي بدبك بدي ان من الشر حكمه ان من البيان سحر هو شيء دام ان من بعد اشهر حكمت نه دي زين بلي وطن د ډاکټر اقبال اشهر څومره خسته اشهر دي نو بعض اشهر خو بس کېن او داغه اشهر ټول فلسفه ده او د دین د پاره منډه ده د دین د پاره ډېر خسته اشهر پکې دي او یا غو انسان دا بس شي ولیکن اشهر دغه اشهر کنه زين بلي وطن خو مشته نو بعض خلک شاعران دي د دین لپاره او د ظلم لپاره الا الذين هم صالحات او په دې وخت بیا کتل دا اشعار ابو بکر صدیق اشعار بیا پسې د عمر فاروق اشعار بیا پسې وقت جمود حضرت علی اشعار دا د زوی اشعار دا څه کې نقل کاوه انه دواله پرشته مگر هغه کسان چې د قشان وکړي وسائل الذين ظلموا معلوم بکی ظالمان ایم القلبین ینقلبون چه کم طرف تا دی روان دی دا دمکیش ولا چه کم ظلم کئی وقت کان صرفو وی پا دی آیت من بیوبل تواز کاو ابو بکر صدیق خط لکو عثمان ابن عفان تو ویراشو لکل وکا او دی بیمار خوب تے نو خطی لکو بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عربی ابو بکرین ان ابی قحابتا دا خط ابو بکر سی عند آخر هذه الدنيا نبراخ وانا يقول ذا أول هذه بالآخرة في الحال التي يؤمن في الناس حالته فذيك الكافر مؤمن كيفي أو فاجر بك خلاليه أو الدرغدين بك نشتري ما فتاس خليفك عمر فاروق إني قد استخلف لكم عمر الخطاب فليعدل فلا كظني به كإنصاف كما قمان ورجاءتي ويجر ويبادل كظلم كي وتبديل كي فلا علم بالغير لغير من خبر والخير أردته خمير الله ولكل امرئ ما اكتسب لا تخبل عمل زي بكسب كتب من لويكي وسألهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون دا خط کې هم دابي دغه شانتي چې خط لیکي نو دا به سره کی دا پکې بای سبق ورکاو سورې نمل د میږي بحث په روان دي د ما قبل سره مناسبت ده چې په دې داوود او سليمان قصه ده په تیر شو کې نه پیغام قصې یو نو په دې کې د داوود علیه السلام قصه په ډیره مبسوطه ده په دې کې د موسی علیه السلام قسم شروع ده اني انست نارا ولې قال له موسی علیه اني انست نارا او مشتمل دی هغه سورۃ او التم قران ذکر دی او دلتم دی او پیغمبر صلی فاصین تلك آیات القران مخکې نظر ویلو چې په بای سورۃونو کې د قران ذکر هم کوي د کتاب هم کوي دلته دوار شو دا الکتاب په داخل کا دا آیاتونه د قران عظیم الشان د کامل لستو والا کتاب دی کتاب مبین او د کتاب واضح کله قران مخکې کوا کله کتاب مخکې کوا کله اهمیت د قرانیت وایا کله د لستو کتاب دی اهم دی کله په کتابیت کې بجانیت کې اهم دی او یو معرب کوا مخکې قران نه کړه کړه او معرفت کړو
مخکې کتاب مالې پکړو په یو کې به تنوین تعظیم کوما بل کې الکتاب په سکم د جنس او د کمال کما دعا خبر کوم خدان حالکون خدان و بشرا خوش خبری دا هدایت ته پر ایماندار ایماندار خو اصل هدایت من دله خو زیادت ته هدایت راولي کنه سوق دي چې ودرې موږ مرکز زکات په آخرت باندې خالص یقین ساتو آکه هم مقابل چې ایمان او په آخرت باندې دینه لهم احوالهم فاستقيموا تجمال دي وهم يعملون دي په حیران دي او تزین چاو الله خالق الله دې په اله هغه خالص الله کو کله کله شیطان خبره عمل خستکینا نو وصیه شي معتزله ګره دا نه مانی چې الله په خلق فناکار عمل خستکی دا نه مانی کنه نو وی الله ول طاقت ور کړی دی د علاقار کې کار چاو کړو دو کړو الله ته اسناد مجاری شو اسناد الى سبب شو چون کې هغه سبب دی د دې خبرې هغه طاقت نه لري کار به ویل کاو دا کسان د پر ناکار عذاب دی او په غیب کې دي خالص نقصان دي وانك لتلقى القران ابشك تتولى القران من لدن حكيم عليم ده طرف ده حكيم عليم دلته کې نقطه وګوره کلام دې مستانب ده قران بعضی حالات خي ده قران بعضی خبره شؤون او دا تمهید دې چې ورستو کیسې کې روان دي داګه د پارا تمهید دي بنیاد دي دا کوم دې خبره کې انك بشك تو دا خبر یقین دا او لتلقى خامخات تولد کړي قرآن په جانب د حکیم علیمنا لا خبر ته الله طرف نه کوي ته وحی شي دا د خپل طرف شي دي بدیله ته پیغمبر شي دا خبر ته معلومي او حکیم دلته دراجم خبر کو منطق سلام وای معرفت اشیاء دي او ایجاد اشیاء دي په انتهایی احکام باندې او د انسان حکمت چې معرفت موجودات وکړي او په اند خیراتو نه کوي نو کتاس حکمت وای کنه چې حکمت توضیح کی حکمت څه وای علم په حالات د اشیاء على ما هي عليه څنګه دي مدقس علم راولا بقدر الطاقه البشريه بیا تقسیم وکړه دوه قسم اشیاء دي یو غني زما طاقت نه بهر دي اسمان زمکا دیوال غرب دا کومن دې کړل الله دا دې په حالات علم دي څه ویل شي حکمت نظری مقصود دې علم بل علم دې تسمان دي پاغه اشیاء باندې داغي په حالت نوم چې غیستا طاقت شته مونستا په طاقت کې دی رولې په طاقت کې دا داګه په طاقت کې دا غلا په طاقت کې د دې په حالت نوم له حالت سری دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی او دا حرام دی او دا مکروه دی او دا کفر دی او دا اسلام دی دې ته سوې حکمت عامه د مخکې حکمت مقصد سو ځکه عقیده قائمه کا د دې مقصد دی ځکه او عمل کوکا مون فرض دې فرض شو چې وکي کوا کنه ځکه چې مون دې ته وای او کوي روزه فرض ده نو وکا ځکه نو کوي حج فرض دې ځکه نو کوي غلا حرام ده غلا پیژني او پر دې ما ته غلا پړا واست نو مې کوي کنه دلته عمل مقصد دې انت علم دې ته حکمت نظری حکمت عملی دا پکې کله ته ما تاسو وی کنه یو کې داشو الله ته حکیم او هغه معرفت موجودات لري نفس الامر او احکام پکې چې کوي احکام دا فعالو کوي حکیم دې حکمت والا دې او علی پوهیدل کوي وایس قال موسی یا هغه وخت چې ویل الله پاک موسی دا قران چې ویل شنو وینا دې لوته کړو موسی ته ویل اهل ویل موسی خپل اهل خپل دې اني انا سنار ما وګورلو مخکې ما ویل ځان موسی علیه السلام روانو لس کاله تیر کړلتا نو بچیم شي دي روان دي وې د مور ملاقات لازم ضرور ملاقات لازم د وطن ملاقات لازم خبره وګوره یې رشي د قتل شراغ په لاري زویم وشو او تیاره هم ده او یخنی هم ده الته لري وول نو خدي توي مرګي وسروي لاهله کوسو انتظار کوي او زر اعظم او که اهل واجب وي بیا صيغه د تعظیم شاه او کوسو کې صيغه د جمع او د مذکر تاسو یادي مخکې مخاطب کې کله تعظیم راځي متکلم کې مرادي او مخاطب کې مرادي دا پکې فإن شئتو خزایت خلقی خپل خلق وي فإن شئتو حرمت النساء سواكم کدی خوخی استاسو ما سوا بټوي خدي حرام کما کته پدی خوشاليږي استاسو ما سوا ټولي خدي به حرام کما محرم سواكم کوم بګرا کنه مذکر کړه مؤنث پاد شو هم واحد په جماعت شو دا فکر
که حدیث دی لستو پیغمبر خدا خپل عائشې بي سره خبرې نو چې ورته وایي چې دا قرآن کې محکمات هم دي او متشابهات او چې کوم خلک په متشابهات په ذکر دي دا غناکار دي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه فاذا رأيت الذين كلفوا اذا رأيت الذين مذکر کله چې وینا کسان چې د متشابه په ذکر دي فاولئک الذين څنګه ویل شي مؤنث مخاطب دي دا کسان هغه سمهم چې الله یې کړی التاریخ خبر کله مذکر کوي کله مؤنث کوي نتحذريهم ادينا ويري تحذروهم دا پکې حدیث ته یاد و مطلب زمانہ شو چې صيغه د مذکر او د جماعت دا ټول خبري چې عربي درځي تنګيږي باندې چې عربي درځي ګيريږي باندې ګور خیسه خبري نو کله خلک وي چې امکسي او یو دا ټول جماعت جوړه دا ټول خبري ته عربي درځي ته په خپل پوهه دا ورس چل شي دي چې نو یو څه بنشي إني آنس نار ما أولدو سآتيكم خام خبركم تاسطة بها من هذا بخبر فسخبر التور بريك اسجل بريك أنا فدي منسكي ما دلتوي لا تقدر ورشيرا تياردا تورشپدا بدغوهي بدغشكم دي تيلي مليوني خبرنا نكي اس پاتش دا خبر چې دا په عربی کې وي دا احتمال لږ چې په عربی کې عربي ورزي او دام دے چې نقل باللفظ نه ده نقل بالمعنى ده او آتيكم رحمه متصل بشهاب فلمبه قبس اغسل شيء انا بلمبر اور دلته بيرو لعلكم تصلون دي پتا ځان ګرم کوي جاسي ده مذکر او ځنه معلومي يخني فلما جاء چرای هذه اور نو خدای په خیال کیا ولدا نو دي आवाज ان بورك आवाज سره ان تفسير بورك من في النار برکت دې هغه څوک چې په دې اور کې دي په اور کې څوک دي ومن حولها چاپیره فرشتي یا من في النار فرشتي ومن حولها موسى او چا په بل وی من في النار الله ومن حولها ففي النور فرشتي خو بیا به اعتراض چې الله په اور کې کوم ځای کې دی الله مکان لري صوفي ایمان راځي حدیث غلط دی هغه تعویل کې نو بورک من في النار الله یعنی قدرته في النار علمه في النار قدرت په دې اور کې مشته دی سلطانه في النار تقیات پکې والقى عصاك دا هو تنویر شو او سبحان الله اکذین کې راځي چې دا الله دی پاکی دا الله لپاره ګوره دا رب العالمین هغه دې منزل دا ونه دا الله تجلی دا ګوره به الله دلته نشته دی دا پکې هغه زين تشكم شرط له چې الله هم دقه سیرنا لري کړي ونه کې شدا یا دسي نام سبحان الله يا موسى اني انا الله ذا الله ما غورو خان حکمت کې والقي عصاك امثال الاخلاصك فلما راجل تحتز خزيجي چرا اخلاصك دي تفاپه صحيح فلما راها فالقاها فلما القان راها تحتز كأنها جن گویا کہ نرے غندی مار دے کلوی صوبان دے مای حالات دی او کلمی نرے غٹ دے او گرندے تاوش نرے مکی ملا جواب نکرو ولا مدبرن روان شبشابان دی ولم يعقبو دینو خبر ہے اللہ فرستکم بیا پتی خامار نمار نبرد رجوشی امصاب جوش دینو خبر ہے گا ناخد اللہ بشار وانسو ولم يعقب شاتینکتا ولم يرجع راقبه یا موسیٰ لا تخف میرے قدبلنا مارو که غیر مارو اعتمادو که ما باندی یا کار دا یری مکوا او انی لا اخافو شان خدا چه زما سرم رسول راشد التنیلی بل وقتی بری انسان دے خود چه زما سرئی او زما سر دلت حاضریو کری ان زما سر دا خبری لا ضیقیت پکراو بس کنا نو میری کی زما سر مستلانو فنور حالات غبوی خود زما طرف متوجهین بیاری وقت بیاری جاری مرد نارش خود اللہ قید پکی گویا او دا پکی یاد لرا چی نور نیکان صالحان گویا چی دا اللہ طرف توجه خود لارشن بیاری رب رازی اس پدی وقت کی دا عصمت مسئلے کی چی عصمت ستویدہ خود پیغمبر مسئلے خود نہیں ہوئی گندہ سنگا پاکی کی بعد عصمت ترجمہ کرده خست تحقیق کر چی عصمت گویا دا سری طاقت لري کوي نه ګوري
خاصیت ته مسکی بیان کیږي چې داږي په وجه باندې ګناه بند وی دی دا ترجمه غلط ده په المواقف وشري انه يكذب هذا القول سپوښوي کنه څوک نشي پتا څوک چې تاسو پلان کی دا په کوي دا دروغ وي چې اسمت ستوي طاقت د ګناه نیوي په المواقف وشري انه يكذب شر مواقف دروغ وي تاسو نه خو تاسو کی ولې دروغ وي وتدروغ وي که صدور د کذب ممتنع ده زم ممتنع ده پیغمبران د مت بیا قابل څنګه دي رون توایا پردوخه زبانه ګوري ها او كون توایا سندر دغه مګره ها او دغه توایا پر دې وخت مخوره غوړي په خله کې نه ور توایا پر دې وخت باندې خوري ها په دې پوښي او یو سره چې مجامعات نشي کولای توایا پر دغه تمر دي کېګا بیا مت حسنه یعنی لا بحاب ترک ما ممتنع په دې پوښي تنو سره مقتول دا طاقت نه بهر شي د نبي او څنګه ویل شي واذن بلبل وما اجماع لپاره چې انبیا مکلف دي چې ګناه بنکه او تکلیف راځي دا سره اختیار دي وشو مدح ولکیږي زکا مکلف ولبي زکا بیا وقل انما انا بشر مثلكم نو چې طاقت یې څنګه استاد په شان کوم نو خطر جمادت اسمت دارا په دې په خلق مانع على غیر موجود یو خلی سره مجبوره کای نه په بدو باندې کو باندې خو سره بندوي مخکې تمالو ته پوری دا مناسب د قول د ماتوریدی چې الابتلاء مقتضی بقاء الاختیار دا ابتلاء چې وین طاقت وي او د دې وجنه پیغمبران هم یې لا یمن مکر الله الا القوم الخاسرون نو دا پکې یادو دا مې ویلې څه خبرې مې وکړې څو مخاطب کړو پرزي او هغه ته خبرې مو کړې او ته مې پوښ کړې کني پوښې الا من ظلم نو کې پیغمبران غلطي نه کیږي الا من لكن من ظلم ما او تاسو ظالم شي ګناه وکړي اکه اسلام متصله کې وایي چې پیغمبران نه د پیغمبرین مخ کې یا د پیغمبري په دوران کې ورو یا غد سهوا وغيرها کې الا من ظلم ثم بدل بیا په بدل کې راوړي خو فاستبدلنا ذبحون کې مهرباني پوه شئ زما په خبرو باندې نو کله اسلام منقطع پیغمبر نه هیڅ نه دا یو خبره لكن مزما وتا او یا الا مگر هغه څوک چې سلام داغي نه سکیږي او مخکې تواصل خبره پوه شئ د بعض درسونو سبقونه راشي چې په دې ګډ کې وېدل نه او چې خلکو سره بیا کینی کتاب د مخامخ کې بیان شي ویلې او شي او د څه دلته ما په میدان کې هم ښه عبارت هم ویلې شمه مضمون هم ویلې شمه او خلک شته چې مضمون هم نشي ویلې عبارت هم نشي ویلې ځان لګي خبرې کوي او چې کله میدان ته شي بیا څه نشي ویلې او شي چې الحمدلله موږ بسترګه راخاره کوي بیا به څوک نو په خبره پوه شو اوس دا پکې بل مسله د خلک کوئی د چلو هغه چل الا من ظلم ثم بدل حسنا فبدل كده ودي بس بدينا وبخون کې مهربان سي لمن فعل شيء من ذلك قبل رسالتي وخصوا بعضهم دا پکې هو خبره کو وادخل يدك في جيبك دنك لاس پګریوان کې مکه مایو د جیب یو ترجمه دا جیب دې ته جیب وایي ایو جیب دا اصلي ترجمه په عربي کې دا ګریوان او دې ته هم وایي ودا مولد لفظ دی دا نشي کولای شي ورشي دی پکشي ودغه مراد منهم مولد اي جيب قميصك ومدخل الراس منه المبطول الصدر رفيق والكولا والجلاس او په بعض آثار د اسرائیل بیا روان دي دا پکې تاسو اوس نه ورزش راغم په دې وطن کې د خو خلق غریوان ته معلوم د خو تاسو ټول ځان دي زم چې په دې وطن کې د خو خلق غریوان دلته دا بدعت دا بدعت اوس وسوک نه وي اوس دې خبره پاتې شوې قزامي پرځه اوس نه پاتې احتیاجي پرځه نه پاتې تبارک الذي پرځه نشتم پرځه دې خبره اشاره حرام اوس نه حرام غریوان دا ناروا اوس ناروا چې قمقلان او فخام ولي وفي هذه الاسئله ما وزاد شيء بالقميص كان ذكر صدر كما هو اليوم عند العرب او دا باطل قول چې دا خلاف سنت او د يهود شعار دی سوتي مراد کړي دمره دوغه چې باندې دا غریوان ناروا دي او دا دې غریوان دي او دلته غریوان دي او شاته غریوان دي دلته نه دا يهود کوم سنت استا کوم څه يهود دا خبره اوس څه کوي اوس خطوه غواړم شو کنه یو زمانہ چې کوم اقلام تیر شي دي یو دن کې د شي هوا تیر شي دا چې بس
ځان چې پلان کې څه کړی حق ته دین ویل شي دین ته نو معلوم چې پلان کې څه کوي دې په دې رات کې واضح یا نه پیږي حضرت یو صحابي دی من ده هغه دی معاویه بن قرة وی راغلم پیغمبر ته په جماعت کې ما سره بیاسو او کمیس دا کلا و بټنی ما بیعت کو دن مکلاس په ګریوان د کمیس کې داسي نو په ختم نبوت باندې لاس ولګي راوځي بيضاء اسفين من غير سن بيد مرزنا او پیت آیاتین دلته سره مستدار وبسا حال كونه آیه فی آیاتین یا حال وبسا یا هذه مستدار وبسا دا یو نقص القدرت پنه کې یا نقلا پنه کې حال كونه آیه یا اذهب بتبل وبسا بدل ودرګه تخرج بيضاء من غير سوء پنځه او پیت آیاتین اذهب پیت آیاتین روانشا پنه معجزو روان شا پدو کی بنا ہو سرا نو معجزہ دی او ځان آیتن دی یو معجزہ شورا پنهو کی نو چر روان شم الى فرعون وقومه فرعون تو قوم دهرتا اذهب مبعوثا مرسلا او داول اتغم بلشکت مون لگی انهم كانوا قوما فاسقين دغه دا قوم دی هغه نافرمان دی هغه د الله احکام نه نو له پیرستو چې کمزې کې غلاګانی داکیوی سدونوی جواری کفر شرک وی الثلاث غب وکړه فلما جاءتهم آیاتنا تنخل كل سما مبصرة دا نهیش دا استرګي وی لیدل به کول بیا به خبره کول آیاتنا لیدل کول نه خو د قرآن لیدل کول بیا سره هغه مترکز بیا علاوه وکړه بیا سره اسناد د فعل شی په غیر مولوطه لملابسه یدل کی خما اوتای همون دا نخی مبصر وی نو اسناد نچاته وکړو دوی ته وکړو مجازن دا واضح وی مبصر وی نو بینتن واضحه اسناد مجاز اسناد سبب شو ما اوتای دل کولای شي د دې په وجه باندې نو ځکه موږ دې تسوي دا لیدون کی هغه هذا سحر مبين دا خو سحر ښکار وجحدوا بها انکار کوي د معجزونه واستيقنت انفسهم یقین سات پاغي انفس دای پس کې یقین له خبره نو دا بل ظلمن دو ظلم لا اتنسرا وعلو تکبرنا وګور څنګه انجام مصیب یو قصه شولا وانك تلقى القران من لدن حكيم ان القران تقبل لي مول شيء لا الله خذ لدي یو قصه دلته مونږ دا شو دلته وایي چې کسی نقل کوي دا غیر لپاره د تمهید کې خدو تمهید لما يخون القاسيس یو قصه شو بل قصه اورا ولقد اعطينا داوود وسليمان علما ولكن داوود وسليمان حمد دي الله لرا فضلنا چې مغرقنا کسین په ډیر باندې بندګانو ولان نو قالا خو زبزان له خبرکم متبزان لکه نو هر یو خبره کړی دا او په تور د اجمال باندې د دوه خبر الله را غونډ کې نصیب له قالا تفسیر دي وقالوا ليدخل جنة مغير تلفيق دي دو وينكو وإنا قانا ونكي دلتم تلفيق دي قال كل منا شكرا او سوي حمد دي الله لا فضلنا چمن ورکلو نپدې باندې بیاوي ابن کثیر وهمانی سوي علم غشه دي آیت کی غد دلیل کی علم خشه دي شرافت تحلیل مولی زکا دی الله حکومت امر کړل دي مال او دولت امر کړل دي او دی شکر په علم وجعله اساس الفضل ولم يعتبر دوره بما اوتيه من الملك العظيم له حكومت وسره وپروا نه ساتي الحمد لله من الله علم راځي وشي دا پکې د علم بدل شو ما الفضل الا لاهل العلم انه الهدى لمن استهدى بالله او بیا پکې العلماء والانبياء فان العلماء وان الجاهل لم يرشدنا وبهم انما ورث علما دا غلیکی رزیم دا عبدری قصه نقل کوي جامع اصول علم چې وته جامع اصول چې وته د دې رسید کتاب دی پاکي ګڼ کتابونه په کې دا کتاب دی د رزیم عبدری دا غي په حواله من نقل کوي ابو هريره عبادت وخلقو جمعه کې د پیغمبر بیا تقسیمی یو تاسو ای تناسي ټول رامنډي شنه هیڅ نشته مولا سم سبق یو خلق یا ابا ولا تاخذ د پیغمبر میراث کم دی میراث وانا شروع ميراث دامر فإن النبي عليه وسلم يورث دينار ولا درهم إنما ورث علما دا علم نه دا پته دا بل ته ولوته کې نیو د بل وي
الحمدلله الذي فضلنا على كثير پډیر خلق او پټول خلقونو ګوره پډیر خلقو دای په کومه چې غواړي خو یو په پټول دنیا نه ګوره چې زمولا شوما د ټول دنیا مولا نو څه شوما متحد العلماء اي الحمد لله على ما اتوا ويتواضعوا ويعتقدوا زمان ګوره ذات عالم شته ان في عباد الله من يفضل في الدنيا وای کنه زمان هم هغه طالب شته عدالت واقع نه حضرت عمر خلقو محمد راوي خدای ته استور کړه الله ولي الله هو واتيتم حلاهن قنطر يخذ فوش وصلاه فوش كوي ده خبر ومني ده خدي ومني كل الناس يبقى من عمر فوش حسد عمر لخفوي ده بل سي په علم باندې مې خیال کوه خالص مې کوه چې زم ولای مو بل ځای ولاشته دام په روايه نو دې کې دا مسلې هم یادوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير فدير من بندگانو ایماندارو او دلته نقل کوي د غنو متکلمین خبره په یو عبارت باندې راغونډول دلته مشو وقال د دې پرونه وقال ابل ذکي يا ايها الرسول يا رسول خبره کړو بلته کړو بلته يسوي يا ايها الرسول كل من الطيبات وامر بالصالح راغون شو وورث سليمان داوود وارث سليمان عليه السلام داوود عليه السلام څه مطلب قائم شو پر داوود باندې سليمان په حکومت کې هم اپا پیغمبر کم گویا کے وراثت شو تو وراثت ایاو مجاز القیامی پیا شیگان را مخی کا شیگانو دا پیغمبر میراث تیخا دم دا گوری پاور سلیمان پیغمبر دا داود پیغمبر دا میراث واسط کرو یا مخی حضرت زکریا و احیا خبر کوا چې الله پر سوال کې چې زما یو زوی زما پیدا کې زما ورثنی یورثنی او ورث من آل یعقوب شرازی مو دا پیغمبر میراث نشته ګره نحن معاشر النبي عن رسول ما تركناه صدقه بل پیغمبر ټول مال شي الخيرات او دا غس یو دی خلو ګان زامري او دې ته مجازا میراث مال دولت راځي مجازا وقال يا ايها الناس وخلقوا علمنا من تعيش منطقه خبر مرغانو پتور د معجزه الله منګه د پیغام دغه مرغانو خبر خود لري فاوتینا من کل شیء راکړه چې ته د هر قسم شیونه من پکې تبعیض د هر یو قسم پیغمبري دا پېښې له حکومت هغه پیریان او شیطان مستقل کړي خو ټول خبرې دي د جنگ خبرې ان هذا له الفضل دا غروال احسان دي المبين واضح وحشر سليمان جمع سليمان فوجان دا پیریان دي کې بني ادم دي اکمر غان دي دا ټول فوجان دي وهم يزعون دي بيو دي ساتل کېدل شو وقت امانه ته دا ما حاصل تکمو دي با مانا کېدل شو چې لکه مخکې هيګمو ورستو کېګمو دي بيو دي ساتل کېدل شو يحبط اولهم ليلحق اخرهم مخکې ته ودرېګا چې ورستي را ورسیږي جمع بشي حضرت عثمان بن عفان قول پېښ کړي سوي ما سلطان اکثر ما القران کم شي کې بادشاہ بنا کوي نو رب قران نشي منا کولای بادشاہ په زور باندې خلک برابرې کنه نو خلک غلا مکو ته تواسو نه لري کنه او حسن بصری وايي قیس الوضع فکر چې منا کوي دا پکې د وضع معنا او په دې کې ډېر کسي نقل کړي باغ کې اخر سوي یو وخت الاخبار بیا شان لا اوله په کلمات دي معلومات قرآن سویدانو خبر لري کوا و ایاک مثال او ځان ساته د مدد کولو لماله ها خبر مکه لا صحت نوي بما يقولون كثير من القصاص والمؤرخين فاس مبالغات الشنيوي او ته امکان لري طاقت د الله شته مې پیاز بری کار کیږي دروازه به خندا په دې کو ښکارا کوي او العياذ بالله د خبره کوا چې عقل ته منډي نه وي کسی موږ ته بلا کسی نقل کړی دي نو هغه ټول پری خو دي درې 300,000 کرسي درې لکه کرسي مؤمنان بکناستل د بني ادم او بیا مؤمنان د پیرانو بیا مرغان رسول لږه خبرې دا ټول خبرې کړه حتى اذا اتوا شراغ على وادي النمل فما يرد ميغو باندې اوس د ميغو په باندې دلته بیان قران یو کتاب دی یو د مولانا اشرف علي تاني تفسیر دی یو بل بیان قران ما استری لګه حصہ زما یو دوستو روح الله پلار محمد عمر دارن نو پاری کې راځي بیان قران ته دی دا صاحب نه یې یو د زنګا غلام احمد قادیانی ایو دې بل یو سره محمد علي لاهوري تو احمد علي زما استاد
دا غنه مخکې محمد علي د مرزا غلام احمد صحابي دی هغه وی مرزا سے پیغمبر نو مجدد تفسیر کړی هغه وی دا نمل سړی ښه او دا عرب د عادت ته کله نمونه دي د سپي بنو کل د سپي ځاو کل د سړي سنو شو وای بنو کل قبيله نو بنو نمل نورو بچي دا د سړي نوم نمل قبيله اوس میږي خبر کړ نو دا پکې هغه تاسو کې دي دلته نمل مراد موږ ته میږي وایو او په تور د معجزې باندې خبره کو بیا وای دا خو د میغانو خبره دا نمل دی نه مې نمل خبره ته ورته شي غنم کله میږي نه مرغه جوړیږي وزن نه کوي او چې هر کله الله او مرغانو خبره خو نه په تور د موجوده هم کول شي کنه راغه په مېری او نمل باندې روان دي چراغ قال نملتون ویل یومي یا ایها النمل ومیکو ادخلوا دنشي مساکنکم قلوا مکاناتکم لا يحكمنكم سليمان شمات نکتا سليمان او فوجان دا پلار براون پیدل او تاسو په دغلار کوي او موږ خپې کیږي اوس کې نمبر نمبر سړی شي او دلته سړی یو تواس کې چې وسړو لار دې دی ځکه چې خبر نه ویل سړی یې په سړی روان دي میږي خبر نه وخت ته هیل نه لیکن سړی ودی هم سړی دی کنه نو دې تفاعل په چې لکه سليمان او هغه مرګ باندې خپې کیږي څنګه باندې خپې کیږي ولې معنی نو ظاهر دی سليمان خپې نه کیږي اصل کې تاسو رب مخامخ کېږي لا يحتمنكم سليمان پیمان دې نه تاسو سليمان او ځان له هم راشمون دا یې اوس باندې کې چې ګوري هغه بلا پستن نه کوي هغه خبر چې لاندې میږي روان روح المانی والا اوس نور خبرې کوي ښا چې د پیغمبر سليمان عليه السلام په باره کې میږي اړم دي چې میږي به سليمان باندې خپې کیږي او خبر باندې غلطي دي کیږي نه قصدن باندې د پیغمبر سليمان صحابه د سيدي زمونږ پیغمبر صحابه ودا سي نه هغه هم دا کار کوي په دې پوښوي نو دې اوس په راځي د صحابه په اړه کې خبرې کوي نو دا خبرې خینه دي ذکر سليمان عليه السلام صحابه دي هغه دا کار نه کوي ولا تمنطان في اصحاب النبي ورضي الله عنهم تاسى بها ارمان دې چې صحابه پورې خبرې کوي هغه په دې نیو په اقتدا کړی کف ځان ذالک واحد الادب د سليمان د مرګ په اړه کې هغه نه کس شيري نو په ځان باندې پوښي نو صحابه بارکم دا خبرې کوه نو خبرې کوه د پکې د ادب دا او دې خبر نه وتبسم مسكاش او ضاحكا خنديدون كده من قول هذا والدوائنا سيئة تنبيك كولا شريك سوي تبسم او چې غافونه کار شي زیح شي او چې بل ځای اوازونه لري تسوي قهقه تبسم شو زیح کوم شو دا قسم جمع کې فتبسم شارعا في زیح لاول مسکیشو شورو په خندا کې وسقاخونه کار شو او داول خوشاله شو چې ګوره میګه هم وې چې موږ کې شته غلطیږي دا مون قصدن نه کو په دې خوشاله شو په دې پوښوي دا په وایي اے زماره با اوزعنی الهام وکماتا القا وکماتا او دوغه معنا اوس مخکې ما کړو په هم یو د سره کړو شو دې الهام ته هم ویل شم اصل کې وضع منع ته وای نو ما ته الهام وکړه د دې خبرې چې د دې الهام په شکریا ادا کما او چې شکریا ادا کما لئن شکرتم لازیدنکم نو دا نعمت په محفوظ ساتما منع بكم زمانه بدل الله نعمتونه نوزي اوزعني اجعل شكرا اكبه چې بن کما شکر د نعمت ستا او چا پکې الهمین ولې چا اولعنی وینمک حرنی فیغمک مین کما چې شکر ادا کوم نعمت ستا چې په ما دي کړې وعلى والدي فمور پلا دي کړې دا بل شو د مور پلا نعمت هم په سړي نعمت کې پلار می مولاو پلار می مالدارو پلار می خو دا نعمت دی وان اعمل صالحا او چې عملکم خعمل ترځاست په خوشاله او دنه کمالنا پر رحمت خپل کی په بندګانو نیکانو نو دیکھو پیغمبر دی او مطلب دا حال زما بدل نشي وتفقد الطير تحقیق شروع کو دمارو اراده کوي معرفت د موجود من غیره تفقد مخکي فقط ستوي معرفت الفقد کوم شي چې ورک شي دی دا غي معرفت تحقیق شروع و اذا طول مرغان تحقیقات دغه مرغان حاضر دي کنه
او دا تقاضا کوي د دې خبرې د حکومت تنظیم بسړی کوي کنه اهتمام بالرعايه کوي مرغان څه شو سړی څه شو پیریان څه شو ټول فقال مالیا خیال کوله چې هود شته ځکه چې بلا اجازه تکړه نه به تلې نو دا سې ولینو ولې زموږ د سترو شلې مالیا لا سې شلې چې هود نه ام كان من الغائبين يا ود غائبون دا ونشته هود پیژنې طائر معروف مارغه معلوم منتن بدبویا وینسکی وغیرہ دته ابو الاخبار موي ابو الربيع ورته موي ابو سمامه ورته موي لشي وغیرہ وې دا خیال دې حادث دې خو زما د دوه حادث سنشت ځان هو تاسو ته جواب دي او دې تاسو خو زما او چل شي یا پای لا اعذبنه عذاب شديد سزا ورکم سخت سزا دا معلومه شولا یو سړي خادم دی بلایات روزي سزا ولور کېږي شي اعذبنه عذاب شديد ما رغنه بول يختبط بس یا نور سو ادب د حیوانات هم شخه سپیله چې ادب ورکنه هم کتابونه سوی فلخت له وهي اذا مرغ مخره کاج دکې نو قره مکنه دا ادب شو د مرغان حیوان ته چې تقوا مثل سره نور کوي حوشا او لخت ورزين داس درس وکړو او لا ذبحنو یا بدلان دي باندې خلم ذبح بكم علال بكم او ليأتيني یا برسل کی ماتا بالسلطان مبین پر دلیل واضح باندې عذر با پیش کی نو که عذر پیش کو بیا اخلاق شو خبره ذاتی مالوشا خبره پوښي که چرته عذر پیش کو رګ بوته نه کې باندې پیش لا عذر پیش فمکسا تو دې ماغت وخت تیر کو ډېر به دې سات نه ګورې لکشن سات فقای احدتو ما ګیرا چولیدا ما احاطه کړدا زه خبر شېما بما باغی لم تحد به چې تا په احاطه نه کړستا علم پنځه دلته وایي دومره مارغه راځي او سليمان سلام دومره غټ بادشاہ دې دومره طالب هغه دې ته نه خبره دا په مسله شو دا د امتحان خبره شو د مرشدي الله الهام وهدتا فكافح سليمان مقابله د سليمان په دې خبره ابن كثير هدهد بلخري ذکر دعوت توحید ورکی حدیثی پیش کړی دی وخت سرور شنو بلخري یا توحید ورکی دعوت ځکه چې دای وي اعظم کتابونه هدهد مردار خوې خاوال خوې دا چې هدهد دی چې ګندګو خړګو کې څه کوي اتاج باندې په سر باندې وي نو کوم شی بلخري چې هغه همیشه ګندګي خوري هغه باندې خوري یا هلونی دی چې پلان کې مخره پلان کې یا چې وې مړیکا تکمار لړم دا باندې لکم چې د قتل جائز دغه شانتي یا سړی په فنج ماتول کوي یا پدې فنجل ما سوا پدې داو ماتول کوي دا نهار سنن کل زینا من السبا عن كل زی مخرب من التن یا هغه چې دې سوي نقصان خلال غوخه هغه یا مردار خوري لکه جلاله هغه غامي خشم مرغ ګندګي خوري نو دې ګندګي خوري وجئتك من سبعين تاتمرتي بس ده صباح خارنا بنبعين تو خبر عظيم شان خبر استوي نبا خبر داغه پر اهمیت ولا خبر نه یقین دا یا وای پیغمبر علیه السلام د هر سنه خبر ما چې خبر ده څنګه تمام غدا خبره کوي په دې ځان پوکوا ته په شیعان رب دی زه په نو چا رب دی هغه واقع چې امام ته هر څه معلومي دا خو امام د سليمان د پاجرت نشو ما دالا سکه چې زمون د وطن د خلک دي پیغمبران نو برګان ته هر څه معلوم دي هغه سره روان دي دې پر روان دي چې ما دعا وکړم سمج دیوش هغه روان دي دعا وکړم ما خدای مات راځي پس یې خبره سره دینم څنګه یې نه په دې قبر کې راځل دي د کشف الصدور کیږي او د کشف القبور کیږي او د هر څه خبر دي اګورا کله زبرګ د خبر مو زبرګ نه ما یعنی کله زبرګ خبر دي دا ټول خبر دی وطن مشهور اني وجدت امرأة ما معلومه کړی او خبر میزان علمي او تملكهم ذي خلق مالک حکومت کوي او دلته بعد خلک وي مور پیری وا دې دا اصل سيري دا پرېدا پوښي دا وصف بالجهل قد توي في قصياج بالقيس بما لم يثبت في القران ولا في الحديث الصحيح مقياسي وانما ذكر من الحكايات اشبه شنك دا خرافات خلک وي خرافات تمام غاډي وړي دا خرافه اصل کې یو سړیو خو پیریا تختول انت ناشنا شي خبرې کوي بیا وایي کېږي وی داخل کوي دا خرافه خبرې نه غاډي وړي خبرې نو عباسيات په سوري خرافات
خرافات کې ګړې وړې دا ټول خرافات دي او تملک حکومت کوي خبره پوښ ولها اسنادین دا غیر پر اخستلو اوس پکې چې دا چا خزه شي او مات شي کوي نو سبقو نګور نکله وایا د سړی خزه خدا الله علیه صلی الله علیه وسلم هغه زوی دی واغست په سورې کهف نو الله ولا ورک بل بچي هغه نو په یو راته ما یو په وجود یو هغه یو یا خوا بس هغه خزه شو نو ما عجيبه خبر دلایل یو څه لا ور خدای له جاء احتمال او استدلال سړی خبر او بیا چې هغه خزه هاتو بخې ما او کنه دا ګلاس پوک دی او دی بل کو ظاهر واشه وای دا پوره وای ولدا هونه زياد سپین دی نو عمر سپین دی کنه زياد تو د عمر تو دی والجزئي لا يكون كاسبا ولا مكسبا فجزئي باندې کسب نه اجري چاوي قاعده ذکر ولا خبره کوه انت په جزئيات حاصله دلته په چاوي دی یو دا او بیا الله په قران کې نقل کړو او چې نقل کړو بس خبره دي شو باندې ولې سپیراته شخص دې بات صحیح کوي عمل د قوم کافر کې کافر قوم ياخذ مشرک دي کوي بلته الکه زړی زوالي مې زړی مکوا په دې پوښتنه په امر برتانیې کې خزبات شهاده ثابت شو کنه ته په هغه ملکی دوه زمانه مو په برتانیې کې خزبات شهاده اګورا په دغه کې په بنگلاديش کې خزه مشره اګورا ځان کې مدبرای ما قصه الله ورسوله من غير نكير الا هو ذو الكافر کار دی او پیغمبر صلی كيف يفلح قوم ولوا امرهم امراه الرجال قوامون على النساء خذ مشرشوا بس مشرشوا کو زړه سړي ته پوښتنه کوي چې څه خپل خزه یو ځان سنبال کی او دخل په امت کې نسته خوشاله نه نو بل څنګه خوشاله ده بل ځای خوشاله په خپل خپل لا ټول خبري اصلي خبري وفي صحيح البخاري ابن عباس ان سلم لما بلغه ان الفارس قد ملكوا بنت كسرى ولم يقوموا ولو محمد بن جرير چې خزه قاضيه کې شي او صحیح نه راغله په دې وخت بیا نو قرطبي ګورا او احکام القرآن د ابن ربيع وفي الاشباح فقال نبی کې خزه مشرک لري شي د قضا اگر که صحیح دي په حدود قصاص کې نو راوی ابو حیان چې ابو حنیفه جو فیصله کوي چې په کومه دا گواہی کوي شي دا مطلقاً نه دا نه لپاره په قیس بلوک نه کوي چې دا پلان کوي دا على سبيل کچا حکمت جوړ علي وکي یو صاحب راغله په دې ما شیر لکه په دې درګه کې نه سم درس قرآن نو بس هغه ما ته ویل چې کتاب کې خزانه شي مشرک دي خو دوه مليان لیکلي په فقہ کې یو پکې دی بدایو سنای او بل پکې حرام شو چې له په قدیم ولا خو دا کړی دا مسایره کې پاکه خزانه شي مشرک دي ته وین ما نه کړی کړی زه دې خو کله نو غاښ وکړم خو چې مېلمه مې رخصت کو راځه نو بدایو سنای مې راوځم ووم جلدو نو په ووم جلد کې په دویمه صفحه کې لیکي چې خزا قضا کولای شي په جمله نیمه کرخه سنسو فقه حنفي نه څه دي دی هدايه کې نو خزا قضا کولای شي چې په کوم ځای کې دا گواہی کولای شي په دوه قصاص کې گواہی نشي کولای فیصله نشي کولای او د دې مواسطه فیصله هم کولای شي خو بیا وي په تلقدین په تقدیم پر اوسه امام ابو حنیفه خزا قاضیه کې دی شي خلاف للائمه الثلاثه شافعي او مالک احمد وینا او بیا په تقدیم وی چې ابو حنیفه چې دا فیصله د نمل قاضي کوي دی نو ولې په قاضي کړه دا حکم دا که فیصله د قانون مطابق وکړه فیصله نافذ نو دا غشن چې اشباح حواله وکړه لیکن مو صحابه نو خبره مو کو کله کله به خبره کو او اوتیت ورکشیته من کل شین د هر قسم اشیاءونه او دا کل د پاره تفسیر دی ګوره ټول خو نه دی ځکه چې هر څه خوښ دی ګنه د داوود علیه السلام سره چې حکومت ته هغه د بادشاہ سره شي د خضر سليمان سره د داوود سره سليمان سره شي نو هغه چې بادشاہ او دانه وقت یقال نه غرض مگر افاده کثرت تقولې ډیرو او رست بغدادي کې د کثرت او داغي عرش کې عظیم اللوی د چا لوی سليمان هغه خو نه دی او د نور بادشاہانو قد تختون شي یا د ای په اسمه د عرش عظیم دی عرش تخت وي واستعظام ده هو عرشها الله سليمان یا د هغه خل په شانتي چې لکه د خل ته وره داغي یا د زمانه بادشاہ وجدتها موندلا وقومها سجده کوي نورتا الله نه بغیر دا څونه غلط کار کوي خاصه کړي شیطان اعمال به دي نو باندې شیطان دغه
لږ لارنا لارنا دا کی معلومه شو چې دومره علم هغه ته وو چې دغه کوم دی د عبادت الله پکار دلته الله د دې متعلق څه دی وزنه الشیطان الله شیطان ورته تکلیف سجده دینه کوي دا یا تصدم السبيل فصدهم الذي بن کړی سجده ورکړي الله یا لا يهتدون لا نمني نو بیا پکې الله سجده جوړيږي لاجل الله سجده دا مقول له شي دي سدي سجده نه لازمي لله سجده سجده نه کوي الله كما الله يخرج اخفى في السماوات في رواسي پرشن اسمان کی او پزما کی دې مشال په خبره وکړه واقع دا چې کار کوي تاسو کار کوي الله د عبادت مربي د عرش عظیم دی خالق د عرش عظیم وای سننظر زګورم خبره خو دې وکړه خو ستاسو په خبره ګورم اصدقت ترشتنی کته په خپل وینا کې درکو چي دلته نقل کې پایت کې دلیل شو چې حاکم له پکار دی د خپل رعیت عذر دی پیش کوي او عذاب دی اوچتای او امتحان د رښتیا او د دروغ دی کوي د اوس امتحانم کوي او چې ثابت شي نو بیا به معذور کی اذهب بکتابی ختم ویسا فالقي ومزوقت دا هذا وقتها القي اليهم دیتا پایت کې دلیل شو چې خط بلېګما مشرک تا د امامنا چې دعوت ته ورسیږي اسلام دعوت وقد كتب رسول الله كسرى وقيصر وغيرها من الملوك العربي چې کوم مکتب بخاری راواله او سلور سو یو سم صفحه او دول سم صفحه ګوري د پیغمبر خدا خاتونه عبد الله بن حذافه ایران ته خطوري او دې هري کلبي پیغمبر خدا خط راوړي هرقل طيب بصرى له دوت عظیم بصرى غوي ورسي مخکمار اوريت بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام علی من اتبع الهدى نذا پکې د شکریس حب کتابي هذا ته حکومت غواړي ما حکومت کې څه غواړي حکومت زګه غواړي چې خلکو ته دعوت اسلام ورکړي ثم تولى نبيات واپس پسنګشا قالتا فانظر ګورا ما دا چې څه واپس کوي معلومه چې هوت الله دونه په هوا کړو بس دې کې څه حذف وک خط ورسه او چې خط ورسته نو خذوا بعد ما ذهب الهدهد بكتابه فالقى اليهم وطرح عنه بادشاہ چوتا وی سليمان یکشنی پسند شد وی پا دی مو چوتا وشندان کی داسی ورغل او خط داسی کیا مهربان او داسی دا خیطه ول داسی پا دی مرغیق داسی واو قد خطی ولتو عربی ورده دنیا من جو عربی شروع شده مخی عربی أني والإسلام كتب كتابا ونصب برزقه وختمه بخاتمه وذا بالهدى وذهبي وجد بها راكة في القدرها بمآرب أو ده دوش خلقت الأبواب الشعبية قول إله السرمة دخل في قوة وتأهل الكتاب اللي حريق سنبا عندي أو ده سي مقامة فرطوة سوق السيوب بالإيمانك وقيل نقرها فانتبعت كانت قارئة كاتبة عربية من أسلي عرب من أخرى يا أيها الملأ ومشران ذقوم وجرقي ويتهبلين بلانو ملا مقتنا اشراف تقوم توي اني القي الي كتاب بشك ما تو شي كتاب كريم بعزت من خط مهربان دي بسم الله پکشته هر سپگی او انه داخت من سليمان دي او انه داخت بسم الله شروع پنوم الله استه سليمان تی مخشو بسم الله ورسول ما اذا خو بلک کړه کنه او د فرض مطلق جام دام پکې دام پکې او بیا خط لیکل دادي بسم الله بدل طریقې یا ورسو السلام علیکم ورحمت الله یا من فلان الى فلان دا بلکی او دا کی بیا غیر خطون طریقې ته خود بلا تفصيلات کوي نو بسم الله په خط کې لیکل دا پکې د هغه نه فوقه او پیغمبر خدا هم ختم لیکل بسم الله به لیکل او زمانه کې ضیاء الحق دا خبره وکړي خلک وی غلط کار وکړو دا بسم الله به ادبي وکړي خبره پوښي بی ادبی دس دی خلقو تا ویل غواړي بسم الله غانې کتابونه کټ کټ الله چې ته بی ادبی ونشي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن او مضمون ذي الله تعالى بانه لا تعالى ذان موجد غني پما باندې الله تعالى عليه ان مفسر شو یا ناس درش مستری شو ځان درون مغنی پما باندې واتون راشي مسلمي تابعدار حکم ومانه قالت يا ايها الملأ
واده جرګي خلکو افتونی په امر زما په دې کاروبار کې مالا مشوره راکړي دا په کبل شوا د مشورې اصل خدا مشوره او مدد حاصلول په اراو باندې په امور مهمه وي ته دا خو د خدای کار دی د خدای خبر زنه ما قرآن او شاعر ته امر تیار دی کنه امر شورا خو تیار دی ما كنت قادر رمضان فسلكم في خد حتى تشهدون حتى تصحوا حاضرين قالوا لخلق نحن اولو قوه من خواندان طاقت وبوټي او شمیر امجاد اولو بس شریک خواندان د جنگ سخیو والامر اليك بيام خبر استاد حسن بصري وايي سړي نو پوهیدل خبر خبرو خو بیا دومره وکړي خبر استاد خته خبر سره خزه دي نو خيار وا فنزوري سوچ کوا ماذا کوم څه حکم ورکړي قال تغیلی کدا بادشاہی او د بادشاہانو عادت داره چې کوم کل تلاشي دا غټ غټ وهي کنه تاسو خبري دغه چې دا غټ سره مخه راځي کنه چې کوم سره د بادشاہي حقدار وي سوي نه غتلی دي جیل ته واچي مړی کی او نو ایمان پاتشي ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها كله وراني بتخريج عباراتها واتلاماتها الاموال نن سبا کابل تلاشا ټول خسته بات کوي کنه حسو راکی او مدارک وای که سودایت پشپیج الک اورانه بکروز چې قران کې راځي دا وي کفر بل به بالکل ورسي دا خو د کافر کار دی هغه ولاوي دا کار کوي وجلو التاجر زوید رانا د اهل اذل اسفق او دقه صدا کار کوي او ذلی ګون کې ماغه ته به حدیث تحفه نګورما چې پس واپس کی قاصده او دلته وضاحتونه کې دومره مزران او دومره نوکران دی دا څه واقعات دي والله اعلمون خبرتني وكل ذلك اخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ولعل في بعضها ما يقلب لقول بكذبه چې معلومي درو دومره سړي دي او دومره خزي دي او پلان کې دي او مرغلي دي پلان کې دا یو سپانه په ولاګو پرې دا وخت توحته ولګ سليمان توسري بأتمدوني نني بمال تاسو مال تلقينا کوي فمال باندې اتمدون واو د جمع شو نو سليمان وای دا چې خطر وړي دته موي او دا غیره چې خطر یې غیره ته هم وای نو غالب بهادر فرق کی او دا ټول حاضر او غالب ته وي تاسو مال تلقينا کوي فمال باندې حاجت نشته فما اتاني الله سچ مال الله لکړي خیر ما تاکم دا نه ورن تاسو لکړي اتاکم تاسو من المال الذي من جملته ما جئتم به چې الله تاسو لکړي نه نه مال اتاني چې کوم الله لکړي خیر ورن مما دا غیر اتا چې ورکړي الله کوم تاسو تاسو لاغن سره وړي دلته بل انتم بهديكم تاسو کو تحقوق خپل باندې خوشاله دي ذری په آیات من بیش کی تحفه واپس کړه نو باندې کړه دا په بخاری کې بیا ګوره د کافر تحفه واستې شي کنه واستې شي حالات په ګوره کله پیغمبر رسولي کله نه رسولي کله وایي زه د مشرکانو کوڅ ناخلمه زابد المشرکین تحفینات او کار یو سره دی کافر روان دی پیغمبر خدا ته پوښتنه کوي تحفه تنجرا واستل کو به وی بیع دا حدیث دی دام شته چې د ایران د مصر بادشاہ لګیدل پیغمبر تحفه لګیدل دا منځره لګیدل دي دام شوی بلکې تاسو په خپل تحفه باندې خوشاله یې تاسو دنیا ته اعلان دی ای جواب قاصد سوی الیهم بیتا فلاتینهم خامخرج بغیتا بجنوب فوجون باندې لا قبل لهم چې دوی مخامخ واله د هغه لپاره دی فوجات فقط لهم بمقاومتها ولا قدم لا مقابلتها قبل باندې مخامخ کېدل طاقت پني وي باسو دې کلنا ذلت الصفق وهم سالم او جب الذليل چې وباسو نه په یو وخت کې بدري طاقت بيني او حالت د ذلت قال يا ايها الملأ قد التورثت يا كلام کې حضرت پرجار رسول اليها واخبرها بما اقسم القاسم ورسدوا او خبرك چې سليمان خو قسم خورل دي خبره کلمان یې خورل خدا اذ له فلنا قسم دي چې ورتل بجنود الله قبل لهم ولا نخرجنهم بس دا یو هغه تیوب راځي په خپل فو اشواج تحفي ناري او طاقت دالي مقابله نشم کوله زم مطابق نبي ايها الملأ ايكم ياتي كم زره پتا ځلو کې ماته بیا شپ پتا دا غیبانی په خادم دی راشي تابعدار دا تخي ولاړو چې دا ورته خې ته زما تر طاقت ته ما چې کوم الله طاقت له طاقت نه دی دا خې او څوک عقل وتخي دا تخبراوي او څه به ګډوډ کی چې آیا پوری کنه پوری کی دا وتخي څوک دا الله قدرت وتخي
وإذا الأسقى ناشنا بك امتحان تخلي قال عفريت ميلي عفريت خبيث مارد یو پیره ده گندغون دی بدماش ده پیریان با یو بدماش پیری ہوئی انا آتی کبھی زبیرم تو خالقین تپورتشی دخپل زینا تی بکیناستو لکه وہ بجی اتا بجی پیسلو تا 12 بجی یو بجی پورتکی تشی پورتکی ده پیسلو لا دماز پخین نمخ یلش من الصبح الى الظهر پی کل یوم او زمان پدی من طاقت شتره او امین امانت داری قال الذي بلا سريع عنده علم الكتاب مثلا علم الكتاب انا آتي به سبب سليمان قاطرهم قبل ان يرتد اليك طرفك فخالقنا شو فشتا تقبل نظر شتي برغوري او استلاكيږي نظر فزي خطه ګوري اوس دا الذي عنده علم الكتاب سوق دي علماء آصف د برخياز سوق استوم مثال دي سوق جبريل دي سوق جبائي سليمان په خپل نشي نو سړي چې خدا سي بشي ویل رسول صلی علم الكتاب دي اکه سليمان په خبر شي نو قال سليمان فقار دي يا اقول زلما غایب کوي هغه سړي چې علم الكتاب دي دلته جبایو دلته داده امام راضي سره مرګره شي او دقه خبره دي واخر هذا القول الامام ويجي الذي عنده علم الكتاب الذي موصول له او عنده دا پکې سره او د سیرچ معلوم الثبوت په نظر مخاطب ما او تا معلومه ده چې د علم الكتاب دا څنګه چې معلومه اصول دي هغه سليمان یو خدای دا چې موصول تاسو سلب معلوم الثبوت دویم په دغه لګون ساعت کې چراغ شراشي کنه نو خلک وایي چې امتی د حضرت سليمان نه غوړه شو او دریم دغه عزت کم شي په دې پوښتنه او بل په اخر ته هاذا من فضل ربي دا خو الله رحمت چې ما سره وشو اګه نو مالي زمان دا ټول اعتراضونو جواب کړي شي وای مولانا غوړه کړی مولانا شرفی تعالیون دا غوړه کړی جوابونه کړي شي په دې معنی چې علم ته کتاب په وخت کې بغتمو دا احتمال فاتشو چې بلغو سات کې به نظر غوړي ما نظر نه غوړي دا خو زمای مرګره خادم دې زما په مرګ کې کې دا ورته نو زه خو لاغین خو چې او دا کوم کتابونه کوي دا د پیغمبرانو علیهم السلام دا اولیاء دا کرامت څنګه کنه دا د پیغمبرانو لپاره معجزې دي ګوره دغه پیغمبر په حق دی دغه د اتباع په پلان کې چې ورګه شي هغه ته الله د مرتبه ورکړه ولکړي پکې پټ پټ سوچ نشته دا پکې وای خیر خط خیراو خط عرش ویل رسول الله صلی الله علیه کتاب دی زبیات ته په خاله کې چوته مبشته کنه ده او بیا مسلمان اسلام سوی فلما را مستقرین دو چرکی دو قرائن مندن کے فنز دمانے یہ هذا من فضل بیدار اکل دا عرش زما فوق دا اللہ احسان دے دا اللہ احسان دے تفضل دے زما سے احتقاق نشت دی نزما عمل ستے چخام خادر اش اولیاء پرونی زما اللہ امتحانو کی اللہ امتحان کی من معاملہ دا امتحان کی دا سکارو کلی لکا سب سر امتحان کلی زه ناشکر کومه د دې نعمت اکه شکر واسي امکو اشکر امکو اسو شکر واسي شکر د ځان لپاره چې ناشکر کوي رب زما به پروا د شکر مې کریم عزت مند سزا نور کوي و د سليمان نکي یا شان ناشنا کړی دغه لپاره تخته و دې چې طریق باندې کېږي چې هغه خپل طرف ته بدل شي چې ناشنا شي مونږه دغه د پوهه امتحان ننظر ګورو تحتوي ایا دا لرمي معرفت تا یا دا حق سمج لرمي فلما جاء چراولا تیلو ورشو هذا دغه شخص تعرشته دغه شخص تعرشته قال كأنه دامنو شبه او دامنو شنده گویا کی دا غیر پشن كأنه گویا کی دا هو هاغه ده كأنه گویا کی دغه هو هاغه ده دې کی اشاره شو چې خيار کدا څنګه مچ دی او نه یا نبوی نگویا کدا شي فأوتنا العلم او خذوا من کشفوها تاسو تحفوها بس من قوت اذا پیغمبر دې بادشاہ دې مکه دې واقعنا من قبلها مکه دې حالاتنا همغه تابعدار وجرت عرفه وصدها بندکړی ودی لرا د سشنا د اسلام ما كانت تعمل واجب واتو سوا دلنا هغه بند کړو
بنده کړی و دی خزر ما هغه شي کانه تعبد وسره بنده کړی و د اظهار د اسلام انها كانت كذا ولا قوم کافر الته وته دن جوړ کو او بنگله د جوړ کړه د شیشو او لاندې مې کې ګرځي دا نه ورځه هغه بنگله لزه هغه بنگله انت ودان څنګه بس الله دې خو شیشه لا دې خو شي تخیل نه وبدي پنسي او چته کړی چې په دې وګ او زم څنګه ځوان نو قيل لها كل سنة دم نشري صفحة صفحة القصر وكل بناء دي بنغليتا دي أباديتا صح فلما رأت حركة شويلة دي هو دي سرنا حاسبة الجنة ويزانا جان لا خدو يبودي وكشفت عن ساقية فانتي يخكارك عادت تسربوه كنكي قال ويري إنه من سرح عمر دا هو يو بنغلدا مردن هموار دا او دا شیشو دا من قواعد قارون چې کوم خدای ویلي ربي اني ظلمت نفسي یا الله ما په خپل ځان زیاته کړې ما یې بات شمس کړم یا ما زیاته کې ما په ګماني کو سليمان السلام چې بدن کې مدار کوي اسلام تابعین د سليمان په تابعداري کې د الله لپاره چې مربي د مخلوقات بیا په دې کې بحث چې بلقیس مسلمان شو سليمان د خپل قوم سره غوړ الله اعلم لا تولد په دې قصه کې ناشنا خبرې دا پکې موږ شو ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا قام خلق ثموديان تا یو بل قصه یو تن نبی صلی الله علیه وسلم او مضمون دا چې ولېګو دا ارسال په دې لګل په معنا کې قول پروتي بندګی د الله کوي نه غاندو فریقې یو بسر جگہ کې څوک مومن څوک کافر ویله زما قوم ول جلدی کوي تاسو په حالت باندې چې عذاب دی مخالف حالت ته توبه نه باسي چې الله عذاب خار رحمت لري تاسو ګناه کوي نو عذاب براشي ولې بخښنه غواړي الله نه شاء فضل لعلكم ترحمون شاء پتا رحم شي قالوا طيرنا من بطالي سو پتا باندې ته پیغمبرانو علیهم السلام د الله عادت لا چې پیغمبر کله کراشي نو الله په خلق باندې وینه مني تکلیف راوړي مال کم شي تبراشي بل راشي نو تطيرنا قالوا طيرنا اصل کې تطيرنا تا تواشوا تو په کې مدغم شوا حمزه د وصل الله نو قالوا اطيرنا نو چې بیا پکې راغې مخکې قال او کلام راغې نو حمزه الله په وصل کې قالوا طيرنا بکفتا او ما کستا فمرګو دا قحطون دی دا مصیبتونی قال طائركم بطهلیس تاسو پر الله دا بلکې تاسو یو قوم مفتون وكان في المدينه سفحه او پر خار کې نهره وګت ستراحتين متعلق مثال لفظي تحقیقات کوم تاسو چې اثر په وای نو اثر تکم سی وکم دا یدرا چې تسعه تاسو وای چې عدد مؤنث وي نو معدود مذکری او چې عدد مذکر شي نو معدود مؤنث وي نو تسعه مؤنث شو نو معدود به مذکر وي یو تسعه رجال او تسعه نسوه وایي خبر نو یو خدا راحت کو جماعت د مذکر نه یو خبر دا مې اعتراض دي چې زه لپاره تاسو ته تفنا کوم حساب لري یو سره دو سړي وادري ثلاثه رجال اربعه رجال خمسه رجال او سته رجال 10 رجال اخو به سينو دلته پوي جماعت وي او جمع او داغه نه پس موجود داغه نه پس 11 رجلا واحد منصوب چې 100 ورسېږي نو 100 رجلين انت بیا واحد شي مجرور شي دلته به 10 د پاره جماعت راوځي جماعت کم دي مذکر به راوځي نه مې مذکر کم یو دي رات څه ته وایي د دریونه تر نه وګوري نو د نن دې د دې لپاره نو جماعت نه مذکر شو چې حدیث دی ولستل نو په ازواجو کې 5 زوادین ليس فی ما دون 5 زوادین نو التبهم قال بلا تلازم چې زواد دا خو جمع نه ده او 5 التبهم دا خبرې کوم یو شو او تاسو 5 درجه ترجمه ده څه مطلب دی 15 سړي دا 15 چې مبین دي او رجال څه شو مبین شو زما په خبر تاسو نه پوهیږئ دا څه ویل نشم په پلان کې کې نه هډالي د باټو سي په مقابله کې نه هډالي څنګه ته ترمو کړه کوله زه پاره ویل خبرې
ترجمه درځوس کنه اوس وایي اوس موږ پوه شو د ورټو په زمانه کې نه تنو هغه نه تنه چې هغه نه تنه پکار دي نه ډلې نه تسعه رهدين دا رهدين بعد دي نظام مبين شي نه هو نه سو رهد لسنو چې نه ډلې نه هو هغه نه سو هغه رهد ډلې هغه نه ډلې ترجمه کوی کنه کوی نو دا پکې خلک وایي چې د ورټو په زمانه کې نه ډلې او په قران کې راځي واخه خلک نه نو دا ترجمه نه کنه خیر غف د پاره مې نو ځان چې په عربي پوهه کې بیا بدانه یا غاډي وړي بیا نه یا پوښي ته به څه وي څه 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 مطلب دی نه سړي نه دلا نه انا سړي واستا په خبر نه پوهېږم ما يريد من دي ليس المرء ان يريد ما الشخص وما نفسه بل ان تسعه من الاشخاص من انفسه يرهته دا نه بخبل دلا دا را چې کوم دی دا نه راځي دا مبين دی اتصاو دا مې خبرو کړه د تعلیمات بیا درې غوړې او چې څه په یو تویل مې ځان کې خو به حتی نه وې ما دا خبره واسطه الله سو دا راحت دا نه کړه راحت دا نه راحت د څنګه چې نه دلې نه پاتې وي د څنګه درته دا نه دا راحت دا یو جماعت او دا نه وښتي ایوب سل فی الارض فساد دې کا په مکه کې دغه نه هوته نه فساد کو دلته موږ نه هداري یعنی فساد کوي او مکه بل سره جوړاله به ټول سبا خاصم سره خو اسلوه یا اسلام به کوي قالوا تقاسم بالله فخپل کوئی قسم کوي په الله انه بيتنه من حمله فرمانه د شبخون چې وته وي او په اهل د باندې ثم نقول النبي ابوال لوليه واقدار دته خپلوان دته چې ما شهدنا محلک اهله من حاضر شيغو هلاکت وقت هلاکت اهل تا دې چې کوم کې مړ کېدو نو یو کې مونږ درو بول امون رښتینی وای دلته اعتراض درکې خو درو وای بیا رښتینی او درو دې خبره کوي شابه جوابونه کوي دوه خبر دي والحق دا درو غلطي دې زیات درو کفر کوي دا درو دې موږ کنه چلو شو درو ما ده خصایب ملک بیا منو ومكروا مكرا تدبير تدبير امهم تدبير او تدبير مكر كيد محمود او دي خبر وغرافا لانجام مكر انا دمرناهم من دي هلاك سوق بيترو انت په غار کې ناس او دا صالح عليه السلام باندې شپې بالت مسکي نو چې جمعه تلاشي جوړ وشوسي الله پاک غار نو تر جوغار کې ناس خلاص دي تدبیر کوي صالح عليه السلام الله تدبیر کو دي ان دي هلاك وقوم قوم داغي اجمعين طول فتولو وصالح عليه السلام مسلم في الحج حجر في شيء يصلي فقالوا زعم صالح انه ليبلغ منا دري قصر من فارقين فارقين ومن اهل قبل الصلاه لو تشابه جاء يصلي قتلنا ثم رجعنا اليه فقتلناه من دمته فاحسب الله صرفا من حزم حياله فبادوا فطبقت عليه كان يومن دي وعلى اقرا هذه يومن دي وعلى فاز شو كل بالغالب بندك فلا بد القوم تشتت على سوق الله پر شر ولي قتل كبير هم دغه کورون خالیتون خالی او ظلم دی بهشه په دې مذکور د آیاتن کوم یعلم او ظلم صد خراب بس نو کسان چې ایماندار او متقین ولوطا وارسلنا لوطا لګره موسی عليه السلام باو چې خپل قوم ته ویل اتاتن پاشا دا تاسو نه کار عمل تا او تاسو تاسو لیدون کې خپوي کوي هغه څه دي تاسو ورکو سوتا دوی د خواهشاتنا سوا د زنانو بلکې تاسو یو قوم یې ناپوه جهالت یې خبر راکوي پوهیږم او د خپل پوهې مطابق علم نکوم جهل مرکب نو جواب د قوم مگر ویلی وبلتا کوبا سي آل دلوتو لا تعبدا دلوتي او بس من قالتكم خپل کې ولې انهم اناس دایو جماعت يتطهرون ذات فسادي دا په خان دي ګوره دا کاتو خو ته پاکي وای او پاکي نه دا خو ځان ګنده مو پاکي خو دې نه دي خان دي په پیغمبر اسلام په پنځه بس موږ په هدا غلره مگر دې دا قدرنا من دا غلره غلوا نقاید پات وامتنا عليهم مطر ولكن بعد من باران راځي الشام سنا غاړي باران دی ورشو وای حمد دی الله علیه السلام دې بندګانو باندې چې الله ولا کړی په دې باندې د درې نقطې بیان کشاف والا وای چې ورست بدلایل د توحید وای مدعات الصلاه
الحمدللہ والسلام دا خطبه شولا اپدی پس بدلائل وی شاوینا ترسی قوم تباشو نو اللہ ورطوائی اے پیغمبرا تباشو خلقو پدی خبر من حمد وائی چه ظالمان وفات شو دا دویم او دریم ادار چې په ترشو قصه کې د الله توحید کارشو او د رسولانو رسالت کارشو محمد الله په دې قصو باندې دغه په دې قصو کې د الله پوره قدرت کارشو او د پیغمبرانو معجزې ثابت شوې نو په دې ترشو قصو کې د توحید مسلې او د معجزات خبرې ثابت شي په دې د الله حمد وایا نو درې خبرې شوخه یا په ترشو قصو کې د الله د توحید خبره او د پیغمبرانو د معجزات خبر ظاهر شوی او سم پیغمبر صاحب سره قصه ته معلومه او خبر شوی د الله حمد وای په دې نعمت بل فقيل هذا امر حمد وای ته حالات شو حال شوی د کفار د منه او سلام په انبیاء باندې هغه ته سلامتی او د شاباش